الله الرحمن الرحیم. ملګرو دا بوره د نن نه تقریبا یو هفته لس ورځې مخکې ما راوړې وه په 1650 باندې، نن دا په 1850 باندې بوره ده او دا به د پی ټي آی په ګورنمنټ کې 1250 او چې زیاته به شو 1350 ته رسېدلې وه. خو نن هم جی یو آی والا یو خاص کر یو پیج د جی یو آی بشخالي هغه ډېر شور کړی چې د پی ټي آی ګورنمنټ څه نه دي کړي. نو وروره چې تاسو څه وکړل نو دا پی ټي آی والا نشي کولی او خو دا پی ټي آی والا ضرور کی چې نن د 2 تروړې چې کومه 2 دړې چې کومه تروړه ده 590 روپۍ ده او دا 4 دړې ده، نو مطلب هغه څه په 900 روپۍ کې پریوزي سمثینګ پوه شو سره پاسه. نو دا د پی ټي آی حکومت کوي ټیک شو. بل چې څومره ګراني رااله نو تاسو کاروبارونه هم کتلی شئ، دې طرف ته هم کتلی شئ او دې طرف ته هم کتلی شئ. په یو دکان کې به څوک کاروبار نه نو چې څو ګراني خو ګراني نه خو کاروبارونه هم ټول تباه برباد کړلو. نو بس کې زموږ څومره ملګري دي د مختلف پارټو والا پی ټي آی والا نه علاوه نو بس کې یاره ډېر احتجاجونه هم کړي د مهنګایۍ باره کې. نو نن ران شي راوځي او د مهنګایۍ خلاف په احتجاجو کې موږ به سره مو شو پوه شوې، ځکه چې څومره ګراني د پی ټي آی حکومت کې او تاسو راوتي وئ نو نن هغې نه په ډبل نه بلکې په تریپل باندې ده. نو نن خامخا ټول راوتل پکار دي او خاص کر چې څومره د جی یو آی پارټو والا دي نو دوی له بالکل راته د دې باندې خبرې نه دي کول پکار، ځکه چې نن ای خاموشه دي بالکل. د هغې چې کوم لیډر دی هغه خاموشه دي. نو زموږ ټولو ملګرو ته درخواست دی ته هغه کور نه تپوس وکړه، ته هغه مزدور نه نن تپوس وکړه چې د چا په کور کې نن دا وړه نه وي ټیک شو. یو مزدور دا والي نو په 1800 روپۍ باندې به دا دی څنګه اخلي، هغه به غوړي کیلو اخلي که څه به اخلي او بیلونه دومره ډېر بجلي اول شته نه او کرام شي نو هغه دومره دا ښه شو چې یې نه کني نو د غریب سړی خو به د خپلې میټرې کوزي کي. نو په دې باندې موږ ټولو ملګرو ته دغه پکار دی سوچ پکار دی ځکه چې دا ملک صرف د پی ټي آی والا نه دی او دا د ټولو زموږ په شریک عمل دی. په دې باره کې سوچ کول پکار دی او د غریب عوام باره کې سوچ کول پکار دی. او زه تاسو وګورئ یو بل کس سره میلاوم دې باندې مهنګایۍ او کاروبار به حواله سره ووایي. عظیم صاحب د کاروبار والے سره تاسو څه وایئ؟ زه په دې وخت کې تاسو ته ټولو ته دا وایم ریکویسټ کوم بجلی شته که نه 2022 کې تاسو بلکې 2022 نه چې کله د پی ډي ایم د حکومت نه ختم شوي تر هغې پورې تاسو بالکل انویسټمنټ مه کوئ، ځکه چې دا ډېر غټ نقصان دی. مونږ ته پته ده دا دې وخت کې زه دا بلینګ کار کوم بالکل بجلی نشته دی، یو پی ایس کار پرېښودو نو غټ پریشاني ده. ټولو کاروبارونه څنګه دي؟ مکمل ډاون دي دې وخت کې. او څومره چې ستاسو ته دې نه علاوه خو د بیکرۍ دغه هم د بیکریز دي خپله تاسو جوړوئ په بشخالي کې هم دي ماشاءالله، دلته په رستم په مین چوک کې هم سندل بیکري ستاسو ده. نو تاسو چې کوم ایټم ګران شو نو په هغې باندې ستاسو کاروبار باندې اثر پرېوتو که نه؟ پرېوتو ځکه چې کسټمر چې مونږ له کم راځي نو هغوی بار بار هغوی خو زیاته خبره چې هر طرف ته مهنګایي راغلې ده نو هغوی ګران ایټم نشي اخیستی نشي اپورټ کولی. دې خوا مونږ ته د کمپنیو طرف چې کوم دی نو مال ګران میلاویږي. زمونږ خپل خرچې چې ده د بیکرۍ چې کوم منتلي کومه خپلې خرچې دي هغه نشي برداشت کولی. دې خوا روان چې کوم دی نو نور چې کوم دی نو دغه راځي فوډ والا راځي دې خوا مالونه ته ګران شو چیني غوړي او وړو ها هر یو څیز چې کوم دی په بر روان دی ریټونه بالکل های کېږي دلته کې خلک چې کوم دی اپورټ کولی نشي. نو دې وخت کې ډېر په غټ کرایسس کې او راج چې څومره زموږ تاجر برادري ده هغه په کرایسس کې روان دي. د مولانو باره کې هغې ته څه میسج ورکوي؟ دا کار عمل خو صرف زمونږ نه دی، دا خو ټولو باندې دا اثر پرېوځي. هغې ته خو دا وایم چې تاسو اوس کم ځای کې د مهنګایۍ خلاف عوامو سره ولې نه ودرېږئ؟ دا عوام دي دا ستاسو کم دی نو ستاسو شانه بشانه ولاړو تاسو سره په هر محاذ کې تاسو سره ولاړو. اوس تاسو کم ځای کې تاسو خو لږ راویښ شئ راویدار شئ. عوام چې کم دی په تکلیف کې دي تاسو مهرباني وکړئ تاسو راشئ دې عوامو له چې کم دی نو سپورټ ورکړئ دې سره تعاون وکړئ او د حکومت چې کم دی نو حکومت ته د دې اواز ورسوئ. مهرباني.